400 چاولې په دې وجه ډېرې مشهورې شوې چې مخکې دا به خلکو په دې واده کې ډېرې زیاتې خوښولې. زما نوم خو عارف دی او زه د 400 اوسېدونکی یم. زموږ عمده علاقه ده، دا هم پیدایش دی د دې علاقې. د رزړو شیخ آباد یو موږ او لومبې موږ دا کار چالو کو په 2007 کې. دا سوچ خو زموږ داسې راغی چې مخکې دا په ودونو خادی غم خادی کې به دا غټې روجې پخېدې او بس داسې یو اتفاقاً دا زموږ دماغو ته یو خبره راغله، داسې خلکو به انتظار کوو چې په واده به یو روجې به زموږ د کلیوالۍ په دغه باندې داسې یو پروګرام و. د هغې نه پس زموږ دماغو کې بس دا خبره راغله چې یاره دا کار موږ په بازار کې ولې نه چالو کوو. نور دې خو همدغه سمپل شیزونه دي، دې کې خو همدې ته 400 لکه غټې روجې چې کومې دي دا شولې راځي، بیا روجې شي دلته او دې کې بیا دغه غوښه ده، د میخې څاروي دغه غوښه موږ اچوو. باقي دې کې مسالې دي خپلې د روجو مې دي پکې. نو په دغه میو په وجه د خوږوالي د غوښې ځای ښه ده او د غوړو ځای ښه ده. زموږ خو لکه طریقې کار دا دی چې موږ دې بازار ته روباسو نو موږ د 12 دیګو نه والې درته 1500 دیګو پورې دلته بازار ته روباسو. باقي موږ له خلک اډر راکوي، د چا واده وي د چا غم وي. نن سبا خو د دې مدن ډېر بیخي زیات کم دی، خو لکه موږ هغه خپل معیار برقرار ساتلی دی. حالانکې غوړي تاسو ته پته ده چې ډېره زیات ګران شوي دي، داسې دا روجې هم ډېرې زیاتې ګرانې شوي دي بې انتها. او موږ دا په 50 روپۍ دلته پلیټ ورکوو او خلک ځان سره باقي دغه پارسلي دي، خلک ځان سره دې پارسلو کې وړي، څه په 300 دي، څه په 200 دي، څه په 100 دي. دا ټول د سوات خلک د مردان نوشهره پېښور د دې خوش علاقو خلک ډیلی پر ډې راځي او دا روجې خوښوي او وړي ځان سره.